دا اغی زنان سر نکاح کوي ودودا چې مینه او محبت پکې سیوي تا تبسنګ پته لګي چې دی کې مینه او محبت سیوا ده تا خو واده نه دی کړي نه دا غي خويندې وګوره به واده شوي که خويندې نه نو د پلار خويندې وګوره هغه به واده شوي وي چې هغې مینه خوره کړې ده او که هغې نفرت خوره کړې تزوج الودود الولود نکاح کوي د هغې ښځې سره چې ودود دی او الولود چې کومه زنانه بچی ډیر راوړي هغې خاندان کې رشته کوي چې هغه بچی ډیر راوړي ښه بچو والا خاندان ګورئ چې کومه ښځه کې مینه ډیری او بچی ډیر راوړي چې بچی ډیر راوړي خو چې مینه کموي نو د خاوند مقصد پوره نشو او مینه پوره د ښه بچی کم راوړي نو د نکاح مقصد پوره نشو نبی علیہ السلام فرمائی ذکر دیسی خزی سر نکاح کوئی فإنی مکاثر بکم الامم زبا قیامت کی پخپل امت پخر کوما سمرچ زما امت سیوی زبا پہ پخر کوما زما امت سیوا کے سیوا زما امت سیوا کے زبا پخپل امت باندے پخر کوما فإنی مکاثر بکم الامم نو نکاح چې کوي د محبت والا خاندان سره و چې بچی ډیر راوړي او کوشش کوي نبی علیہ السلام فرمای جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای وي مونږ د جهاد نه را روان چې را نږدې شو نو ما نبی علیہ السلام ته وی د الله حبیبه ما ګورې نوې واده کړی دی ګورې چې را نږدې شو ما ته وی چې جابر رضی الله تعالی عنہ باکری سره دی واده کړی دی کو صیبی سره دی کړی کونډې سره دی کړی دی که جینۍ سره دی کړی دی امارته چې کونډې سره مې کړی وی چې تا جینۍ نه موندله چې د جینۍ سره دی واده کړی وی وی کوشش کوئ د جینۍ سره واده کوئ فإنهن نبی علیہ السلام فرمائی علیکم بالابکار فإنهن اعذب افواها د جینکو سره ودونه کوي د دې خلی خوږی وي دی خبرې ښکلې روباسي دی د پیغور خبرې نه کوي وانتق ارواحا دی بچی ډېر راوړي رحمونه یې روغي د دواړو جهانو سردار فرمایي او وارضا بالیسیر او دا په لږ شي رضا کیږي چې مخکې بل واده شوی اوس تا سره واده وکړي کېدی شي چې میلانې بیا هغې خاوند ته کېدی شي هغه مالدار او ته غریب وي نو دا به بیا په لږ شي نه رضا کېږي نو نبی علیہ السلام فرمایي وارضا بالیسیر دا په لږ شي باندې رضا کېږي دا په لږ شي باندې رضا کېږي نو کوشش کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو تو فرمایل نکاح چې کوئ نو د کوشش کوئ چې هغه د جینکو